زموږ چینل سبسکرایب کړئ آنلاین کلاسونو د پاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم قاری ابو سعید د السید قران اکیډمي د طرف نه تاسو په خدمت کې یو نو ویډیو سره حاضر یم نن به ان شاء الله مونږه پیج نمبر 3 او تختی نمبر 2 مرکبات به سٹارټ کوو نو د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې کچرته تاسو یستاسو بچی آنلاین سبق ویل غواړي په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري په دغه نمبر تاسو موږ سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ الحمدلله موږ سره د آنلاین قرآن خودلو سہولت موجود دی نو محترمو د تختی نمبر 2 سٹارټ کېدو نه وړاندې زه به تاسو ته یو گزارش کوم کچرته تاسو اولنې ړومبې سبق نوي ختلې تختی نمبر 1 اغم نه یاد کړي یا هغه ویډیو نه کتلې نو تاسو هغه ویډیو ضرور وګورئ ځکه چې هغه تختی نمبر 1 دا بنیاد دی که چرته هغه مونږ زده نکو نو په تختی نمبر 2 باندې پوهېدل ډیر ګران دي او دویم خبره اوس مونږ راځو تختی نمبر 2 مرکبات لکه څنګه چې ړومبې تختی کې مونږ مفردات ویلیو مونږ ویلو چې مفردات دا د مفرد جمع ده او مفرد یو ته وي او په هغه تختی کې یو لفظ ذکر لکه الف با تا ټول یو نو اوس د دې نوم چې کوم دی مرکبات اخودلې شوی دی نو مرکبات دا د مرکب جمع ده او مرکب دو یا دو نه زیات الفاظ ته ویل کیږي نو په دغه تختی کې هم دو الفاظ یا درې الفاظ ذکر دي ګورئ لام دی بیا الف ته لام الف ته دو شو لام الف دا اوس وګورئ د با لام با د درې الفاظ دي ذکر دي صحیح شو نو ځکه د دې نوم هم مرکبات اخودلې شوی دي امید لرم ان شاء الله د مرکبات معنا تاسو او پیژنده او بل دا خبرم ذهن کې کیدای لکه څنګه چې پړومبه تختی کې مونږه هر یو لفظ بیل ویلو نو په دغه تختی کې به هم مونږه هر یو لفظ بیل وایو او بل خبر دام ذهن کې کیدای چې کله دو الفاظ یا درې الفاظ یو ځای ولیکل شي نو دا غي شکل ګوري لک بدل شي صحیح شو دا ذهن کې کیدای لکه ګوري اوس دا دویم لفظ تو ګوري دا لام الف ته صحیح شو د دې لاندې لیکلي دا ګوره وړو کې غونته کې لام الف نو دا ګوري د دې دا اصل کې لام دی خو نیم لیکل شوی دی او شکل بالکل بدل شوی دی همدا شال دام لام الف ته دی لاندنی الفاظ ته کچرته ګور دام لام دی بیا ح دی نو ګور بالکل شکل بدل دی نو تاسو به کنفیوز کیږئ نه بلکې سوچ او سمجھ سره تاسو ځان پوهوي او بیا بوای نو اوس مونږه تختی نمبر 2 سٹارټ کوو نو تاسو ما پسې ضرور وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام الف لام الف کچرته مثال نه پويږي نو دا وګورئ لاندې لیکل شویم دي نو تاسو د غلاندنی الفاظ نه هم اخذ کولی شئ خدا ټول تختی کې نه دی لیکل دا صرف ړومبه پیج باندې لیکل دي د لپاره چې څوک ابتدایي طلباوی هغه د اسانده د لپاره د لیکل دي با الف لام الف تاسو کوشش کوئ ما پسې وایي صحیح شو دا چې جب کېږم دی مطلب دی چې ما پسې تاسو وایي چې زده شي تاسو له لام الف لام حام لام الف ګوري محترمو دام لام الف دام لام الف دام دا پنځه وړه د لام الف دي صحیح شو ما تاسو مخکې ویل چې دوه الفاظ درې الفاظ یو ځای لیکل شي نو دا غي شکلونه لګ بدل شي
با لام با كاف كاف دا خبر ذهن کې دی دام کاف ته او دام کاف ته صحیح شو الفاظ یو دي خو شکلونه جدا دي او دا خبر هم ذهن کې دی ګوره دا مونږ اوس کاف کاف ویل نو د دې پریکټیس او مشق را باندې اوس دلته کې دا ګور دلته هم کاف را وړي دي خو بل لفظ ور سره راوستي دي دلته هم دا کاف را وستي دا ور کاف دا پدې کې پریکټیس را باندې کې صحیح شو کاف با دا کاف چې کوم دی دا دغه کاف ته صحیح شو کاف با اوس دا کاف چې کوم دی دغه کاف دی كاف ألف كاف ألف باء كاف تاء تاء كاف ثاء با تا ثا نون یا ګوره ما تاسو ته مخکې مو ویل اوس دلته مونږ دلته با تا ثا نون یا دا الفاظ ویل نو دغه الفاظ اوس را باندې پریکټیس دلته کې صحیح شو ومغ با راولي خو ورسره صرف الف راولي صحیح شو با الف نون الف تا الف يا الف ثاء الف باء سين ګورې مغه الفاظو پریکټیس کړئ خو صرف د الف په ځای سین راوستو صحیح شو یا سین نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حام ګوري دغه الفاظ لک سغوند کې دي تاسو ما تاسو مخکې ویل چې تاسو لاندې دا کتلی شي صحیح شو او بل تاسو اول تختی کې ما تاسو ویلی مو چې تاسو به څنګه پیژنئ دا ګور د درې ټکی چې د پاس راشي نو تاسو پوه شئ چې دا ثا دی که چېرته مخکې داسې الفاظ راشي او لاندې نه لیکلي نو تاسو به همدغه شان پیژنئ چې درې ټکي د پاس راشي نو دا ثا وي صحیح شو ښه جي اوس پیج نمبر 4 نون خا یا حا با جیب یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا
تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون ثا نون جيم حا خا حا ثا ګوري اوس دا درې ټکي مو هم د دې پریکټیس را باندې کوي خا با جيم تا تا حا تا يا جيم با با خا تا تا ها ګوري دا خبر ذهن کې کېدی که چېرته دغه شان ګول تا راشي که نه او د پاسه پې ټکي نو دې ته مونږ تا وایو صحیح شوه اوس دلته وګوره دا هم دغه شان لیکلی دی یو شان دی خو لیکن دې د پاسه ټکي نشته نو دې ته مونږ ها وایو دا خبره ذهن کې کېدی صحیح شوه با تا يا ها تا ها نون تا ها يا ها با او دا خبرم ذهن کې کېدی د ها ګورې ډېر شکلونه دي دام ها ده دا ګورې دغم ها ده دا دوسترګو علم ها ده دام ها ده همدا شان لاندې دا ګورې دام ها ده دام ها ده د ها ډېر شکلونه دي دا ذهن کې کېدی صحیح شو با ها الف با ها ميم دال ذال جيم دال خاء ذال را زا جيم را خا زا پیج نمبر 5 را زا یا را
تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا ګورې دا خبره هم ذهن کې کېدی دلته به اکثر خلک غلطیږي چې دا حمزه ده خو حمزه سره یو ټکی هم هغه یو ځای نه راځي صحیح شو حمزه چې راځي هغه همیشه یوازې راځي صحیح شو او عین دا عین د ځکه چې عین سره بل لفظ ملاویږي خو حمزه سره بل لفظ یو ځای نه راځي حمزه همیشه یوازې راځي غین را صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزه بشکل الف ډایرکټ د سیم ویلې شي همزه الف صحیح شو همزه واو یا همزه بشکل واو چې کم یو وای صحیح شو همزه بشکل یا همزه یا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تا ميم تا ميم تا نو الحمدلله زمونږ د دویم تختی هم ختم شو اختتام ته ورسیده خو زه تاسو نه درخواست اخره کې هم دا کوم چې اول تختی باندې ډیر زیات مشق باغې پریکټیس وکړئ چې په هغه پوه شي بیا په دې تختی دویم باندې مخ زبردست پریکټیس وکړئ کچرته پدیم پوه شئ او هر ټکی باندې تاسو ذهن ورسېدو
بس بیا مخکې تاسو ته آسان دی. صحیح شو ان شاء الله. خو په اخره کې به زه دوباره تاسو نه مغه شان تاسو کوم، خو تاسو به ماته په کمنټ کې دغه سوالاتو جواب ضرور راکوي. او سوالات هم زه هماغه کوم چې کوم مونږ ویلي. صحیح شو. اول نمبر سوال دا دی چې د مرکبات معنا څه شی ده. صحیح شو. دعاګانو کې میا ساتي جی. الله مو خوشاله را. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.